اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله سواد درویشتم نمبر حدیث مبارک دے 1723 نمبر. چې څوک د الله په نوم باندې درنه پناه وغواړي وي هغه له پناه ورکوي. چې څوک درنه د الله په نوم باندې پناه وغواړي نو هغه له پناه ورکوي. وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال، زمونږ استاد سردار سیدنا حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما نه دا حدیث روایت دی. عبدالله صحابي دی، د عمر زوی دی، عمر هم جلیل القدر صحابي دی، دواړه مفتیان صحابه کرام دي. الله پاک د دواړو ناراضي شي، دواړه د الله پاک د خپل ځان ناراضي کی. الله پاک دې زما ستاسو د ټول امت د طرف نه بهترین بدلی ورکي. قال عبد الله بن عمر رضی الله عنهما فرمایلی دي، قال رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی، نبی علیہ السلام ویلی دي، ما ته ویلی دي، تا ته ویلی دي، من استعاذ بالله، چې څوک د الله واسطې سره پناه وغواړي، په الله سره پناه وغواړي، فاعیذوه، نو هغه له پناه ورکوي. ومن سأل بالله، او څوک چې سوال وکړي د الله په نوم، فاعطوه، نو هغه له هم ورکوي. ومن دعاکم، او چې څوک تاسو له دعوت درکړي، فاجیبوه، نو دعوت قبول کوي. ومن صنع الیکم معروفا، او څوک چې تاسو سره احسان وکړي، فکافئوه، نو تاسو د هغې بدله ورکوي. فإن لم تجدوا ما تکافئونه، کچری تاسو د هغه د بدلې ورکولو طاقت نه لرئ، ښېګړه در سره کړې ده، د ښېګړې بدله نشي ورکولی، طاقت در کې نشته، فادعوا له، نو هغه ته دومره د خیر دعاګانې وکړه حتی تروا انکم قد کافأتموه، تر دې چې تاسو ته یقین وشي چې بس تاسو د هغه بدله خلاصه کړه. حدیث صحیح، دا حدیث صحیح حدیث دی. رواه ابو داود والنسائی، امام ابو داود او امام نسائی رحمهم الله روایت کړی دی باسانید الصحیحین، صحیح سندونو سره. حدیث مبارک کی اوس وضاحت ده د لومبنۍ خبره داراله چې څوک درنه د الله په نوم باندې پناه وغواړي هغه له پناه ورکوي. یو کس د چا د ذات نه یا د بل څه د وجې نه مصیبت کې مبتلا وي، او هغه ورته د خدای روی مخې ته کي، د الله واسطه وله ورکي چې د الله په ذات سره راله پناه راکړه، د دغه مصیبت نه د نجات غواړي. نو اوس د لوی الله د لوی ذات نوم مخې ته رالو، نو د الله د نوم د تعظیم په پیش نظر چې د یو سړي مخې ته د الله د لوی نامې لوی عظمت مخې ته وي، پکار ده چې د دغه مصیبت نه اوس خلاص کړي. دویمه خبره راله چې څوک درنه د الله په نوم څه وغواړي. پرون خو ویلی شوي چې د الله په نوم باندې به واړه چیزونه نه غواړي، لوی شی به غواړي چې هغه جنت دی. اوس د حدیث مبارک کې راله که تا نه څوک سوال وکړي د الله په نوم باندې، نو ورله ورکړه. عالمانو دې کې وضاحت لیکلی دی که واقعي هغه فقیري محتاجي او تا ته یقیني چې دا محتاج دی، ضرورتمند دی، ګینیا چې څوک چاته ودرېږي نه، سوال نه کوي، نو بیا خو ورکړه. خو که دې نه روزګار جوړ کړی دی، سوال نه څه ته جوړ کړي، روزګار یې ته جوړ کړی، پیشه یې ته اختیار کړي، نو بیا هغه له مه ورکو. که د خدای نوم هم درته اخیستی، مه کوه چې د هغه د زړه مات شي، حوصله یې ختمه شي، د اړورتیا تېوځي، او وایي چې څوک در سره دا څوک درله دعوت درکړي نو دعوت یې قبول کوي. درېیمه خبره دی حدیث مبارک کې دا راله چې څوک درله دعوت درکړي نو دعوت یې په یاد ساتئ. دې کې وضاحت ځان سره ذهن کې کېږدئ، هر دعوت به نه قبلو، هغه دعوت چې هغې کې د الله نافرماني نه کېږي، هغه خوراک هغه جنس چې کوم شي ته یې رابللی یم هغه هم حلال او پاک وي، یوه شوه. دا نه چې اوس د پوډرو پیسې وي او تا له دعوت کړی راشه، هغې له به نه ځي. د سود په پیسو یې دعوت کړی دی، پوهېږئ که نه. د خور رور حق ورسره دی، مال یې نه دی تقسیم کړی، میراث تقسیم شوی نه دی، په مشترکه مال باندې خېټه اچولې ده، هغې نه خیرات کړی دی او تا له دعوت کړی، نه به ورځي.
ادي ویشو کی هغه سره پردې حق دی یا دغه شانتي هغه خوراک څښاک خو حلال پاک دی پټې خرڅ کړی دی واده کړی دی یا خپل د خوارې مزدوري یا د ځمکې د پیداوار پیسې دي د خپل فیکټرۍ او د کارخانې پیسې دي د خپل دیاړې او د مزدورۍ پیسې دي خوراک خو پاک دی ولې هلته لعنت خردجالې لګولې دی اوس خو دا عام شوه که نه ځان لږ تکړه کوي ښه او که خیر وله ورشه د شادي حال تر کوڅې پورې ورشه او څه هدیه تحفه دې وله وړي وي د نغدو په شکل کې د مټۍ په شکل کې د چینو په شکل کې وله ورکه او ورته وایي روټۍ دې نه خورم او ښې پوهې که سمجه وي که چې دا خردجال دې لګولی دی او زه مسلمان یم او موږ ته دا مسله شوې ده شکر دی موږ د حدیثو درس کې کینو څه داسې اخوا دېخوا باړې نه وي راوړي شکر دی موږ دین له وخت ورکړی دی خپل جومات کې موږ ته سبق ویلی کېږي نو خوراک دې نه کوم که خردجال بندولی شي وس تېره سي په ښځو باندې دي دا شی ښځو سره یې کوي که نه نو که وس تېره سي او بندولی شي خو بیا در سره کښېنم خوراک در سره کوم او که نه شي بندولی دا دی بس واپس لاړم نو دا نه ده چې اوس موږ او تاسو اورېدلي چې د مسلمان په مسلمان شپږ حقونه دي او یو حق پکې دا دی چې دعوت درله درکړي دعوت به قبلې دا هغه صورت کې چې د خدای نافرماني ورکې نه کېږي دعوت قبلول کله دي او چې د الله نافرماني کېږي پکې نو بیا خو تاسو مونږ دعای قنوت کې یو ټکی ویلی دی کوم ټکی هم ویلی دی افرین نخلع ونترک من یفجرک نخلع جدا کېږو مونږ څه کېږو نخلع جدا کېږو که یو ځای کېږو جدا کېږو تېنه ونترکو د ترک نه دی ترک څه ته وایي پرېږدو من هر هغه څوک مې خپلي که پردی که نر وي که ښځی که لوی وي که وړوکی که مالدار که غریب وي کار څوک یفجرو چې فجور کوي نافرمانی کوي کا ستا یا الله یعنی د نافرمانۍ ټیم کې ورسره ملګری نیم د ذات نه مې نفرت نه دی د دې نافرمانۍ د دې فعل نه مې څه دی نفرت دی که دا نافرمانی دا فعل پرېښو بیا یې ملګری نو دا خبره یاد ساتو او بله څلورمه خبره راله حدیث پاک کې من صنع الیکم معروفا فکافئوه څوک در سره احسان وکړي نو بدل وله ورکړي زمونږ د پیغمبر علیه صلات وسلام دا قولي سنت هم دي فعلي سنت هم دي عملي چې چا به ورله څه هدیه راوړه که نه هغه به بیا تش لاس نه لیږلو دا عمل زمونږ او ستاسو د زنانو کې ډېر موندلی کېږي چې هغې له څوک څه راوړي که نه مالت کې یو زنانه ورله پلیټ کې ساګ راولېږلو چې پشتر یې ساګ دی نو دوی ښه مزېداره غوښه پخ کړي هغه پلیټ کې لور ته وایي شابه دې کې ورته څه واچو غوښه واچو سالن ورته واچو نو که دې کې نیت وشو که نه نیت اوهو د دې عمل نه به ډېر اوچت عمل جوړ شي اجرونه او ثوابونه به څومره شي د سلو شهیدانو اجر به پرې میلو شي خو چې نیت وکړي نیت دا خبره کور ته ورسوئ بیا نیت وکړي مالت کې یو بل لسیز ورکوي که نه او بیا هغوی وله هغه لوښی تش نه لیږي خامخا وله څه ورکوي یا یو کس د پیازو سوکړک پخ کړی دی د هغې نه نیمه ډکره لور له ورکړه ماشومې له چې ورشه دا پلانی به بوله یوس هغې ښایسته پراټه پخ کړي یا وله څه ورکړي چې دا ورله یوس نو دې کې د څه نیت وکړي د سنت چې دا عمل به زمونږ پیغمبر علیه السلام کولو دی مونږ ته ویلي دي فکافئوه د نیکۍ دا بدل څه کوي ورکوي خو یاد ساتئ دې کې د دویم طرف ته لږ متوجه شئ په دې نیت به چاله څه ورکوم نه چې ماله به یې څه راکوي او که رای نه که بیا به تې خفه کېږم نو داسې به نه کوو دا ګناه ده بیا او که چېرې تاسو سره څه موجود نه په موقع باندې چې هغه له بدل کې ورکوي نو بیا ورته دا مره دعاګانې وکوئ چې ستاسو یقین راشي چې بس ستاسو د هغه احسان بدل خلاص کو او دس کې څلور فرض دي او دس کې مخ وینځل تر خپلو حدودو لاسونه څنګلو سره وینځل د سر د څلورمې حصې مسح کول او خپې ګیټو سره وینځل یا ارحم الراحمین صلی الله